دي بوتان سره سرو زرو نه جوړ دي سره سپینو زرو نه جوړ دي سره خاورو نه جوړ دي سره کاڼو سره ګورونه ستاره د څه شي نه جوړ دی نبی علیه الصلاة والسلام خفه شو چې د الله تعالی متعلق بې ادبي وکړه الله تعالی په جواب کې دا صورت نازل کړه چې الله وایي چې هېڅ شي نه جوړ نه یم زه احد او واحد ذات یم او زه له چا نه پیدا شوی نه یم او له زما نه څوک پیدا شوي دي د کفارو په جواب کې دا صورت الله تعالی نازل کړه دا صورت وایي مکي دی دا په مکه کې نازل شوی ده قرآن کې ورته مکي لیکلي چې دا مکي صورت دی دا په مکه کې نازل شوی ده د هجرت نه مخکې دویم روایت دی د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د مدینې یهودیان راغلل نبی علیه الصلاة والسلام را په دې کې د یهودیانو هغه مشران چې کوم علماو ته ویل کېږي دا وو کعب بن اشرف او کویی بن احبب او دارنګې ابوالاسود او دا نورې هغو مشران دا راغلل او نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وویل وایي ستا پیغمبري نن موږ معلوموو ته پیغمبر یې که نه یې زموږ در ستا نه سوال کوو جواب دې راکړه ته پیغمبر یې که جواب دې رانکړه ته پیغمبر یې سوال وکړئ وایي سوال درنه دا کوو فرشتي الله تعالی د خپل نور نه پیدا کړی وي شیطان الله تعالی د اور نه پیدا کړی وو ځمکه الله تعالی د خاور د اوبو چې کوم د زګ نه پیدا کړی ده اسمان الله تعالی د لوګي نه پیدا کړی دی آدم علیه السلام مبارک الله د خټې نه پیدا کړی دی نو ستاره د څه شي نه جوړ شوی دی هغه سره پیدا دی نور د ناشنا سوال یې وکړ اخر یو غوښتل سوال یې وکړ نبی علیه السلام جواب ورنکړه الله دا صورت نازل کړه الله وایي زه داسې ذات یم چې چا نه پیدا شوی نه یم او زما نه څوک پیدا شوي دي زه واحد یم او زه تقسیمېږم نه خټه تقسیمېږي بېرته یو ځای کېږي دا نور شیان تقسیمېږي او یو ځای کېږي الله وایي زه مرکب هم نه یم او زه چې کوم یم اعضا نه جوړ یم زه احد یم زه یو ذات یم نو دا صورت نبي علیه الصلاة والسلام تلاوت کړه کفار خاموشه شو بیا دې کینه وه د کینې په وجه ایمان را نه وړ خو فتح ته ورکړه پیغمبر د فتح ته وم بس ځان یې ناغرضه کاوه دا هغه په جواب کې دا صورت نازل شو عبدالله بن عباس صاحب د صورت مدني دی دا یو نازل شوی دی دریم د دې مختصر فضیلت بیانو فضیلت یې څه دی ټول دې ناشنا فضیلت دی نبی علیه الصلاة والسلام کور کې ناست و بهر ته راووتو صحابو ته فرمایي وایي صحابو چې کله ماخوستن شو بیا ما ته ووایي تاسو ته قرآن شریف درېیمه حصه تلاوت وکړه دا سپارې مطلب درېیمه حصه کله ماخوستن شو صحابو ته فرمایي د الله پیغمبر ته مو ته ویلو درېیمه حصه تاسو تلاوت وکړه نبی علیه الصلاة والسلام اعوذ بالله بسم الله قل هو الله احد الله الصمد صورت تلاوت ده صحابه د پورته د الله پیغمبر دا خو درې پنځه آیتونه دي دا خو چې کوم دی نو داسې بارې نه شو دا خو درېیمه حصه نه شوله څلور آیاتونه دي تقریبا دا خو خورا درېیمه حصه نه ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قل هو الله احد سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن ما صحابه دا خورا د درېیمې حصې څخه برابر دي ټول وایي سبحان الله قل هو الله احد سوره چې ووایه تا الله تعالی د لسو سپارو ثواب درکوي دې دا مطلب نه چې قرآن ووایه او قل هو الله احد ووایه دا ډېر یو شرافت دی نو چې قرآن لس سپاره وي دا ځان ډېر ثواب دی دا قل هو الله احد د صورت خصوصي فضیلت دی چې د لسو سپارو برابر دی درې ځلې چې ووایه نو قرآن به ختم دی درې ځله او بیا نبی علیه السلام فرمایي بېکاره کېږئ ما کم از کم په ماخوستنو چې ویده کېږئ قل هو الله احد اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا سورتونه خامخا وایي دا ستاسو کاتب شافي دي او هر څه د رب صفت تاسو بچئ دا یو فضیلت دوه ته نور ویم نبی علیه السلام یو صحابي و چې کله بیا لمونځ کاوه دا صورت بیا ډېر وي یو صورت بیا نور واهه او دویم بیا په هغه مانځه کې قل هو الله احد وایه دا خلک تنګ شو راغله نبی علیه السلام د الله پیغمبره دا صحابي امام صاحب چې کله لمونځ کوي نو یو صورت وکړي او بیا قل هو الله احد دې باندې موږ بقیت وکړو نبی علیه السلام صحابه راووتو هغه د قرآن آیت ولې دا صورت ډېر وکړي د الله پیغمبره پرې کې د الله یووالی بیان شوی دی زما خو ډېره زیاته مینه ده نبی علیه السلام فرمایي حبک ایاها ادخلک الجنه فلانیه چې دومره مینه ستا دې صورت سره ده ته جنت ته رسېدلی دا الله تعالی جنتي کړی دې صورت په مینه محبت باندې ته جنت ته رسېدلی دا الله جنت ته داخل کړی دا دې صورت فضیلت دی اوس یې ترجمه کوم مختصرا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله تعالی په نوم باندې الله تعالی چې عام دی ربانه او خاص دی ربانه دی په دنیا کې الله تعالی عام دی ربانه دی کافر دی موجود کوي مسلمان دی کوي څوک چې د الله دشمني کوي کو په سجده کې هغه رزق ورکوي صحت ورکوي قوت ورکوي بچي ورکوي مال ورکوي کوم چې د الله تعالی خپل دوستان دي هغه د الله رزق ورکوي
الرحیم الله تعالی خاص مهربان دی په آخرت کې مسلمانانو باندې چې کوم متقین مسلمانان دي پرهیزګار الله تعالی په باندې رحیم دی رحم کوونکی دی په کفار باندې جبار او قهار او ضرور دی جهنم ته بیاوي هغه جهنم وساته قلوا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه څه په باره کې چې کافرانو ستاسو سوال کړی دی او یا قلوا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه رب په باره کې چې هغه باره کې يهوديان او مشرکان څه کړی دی هو چې شاندار دی الله احد الله یو دی شاندار چې الله یو دی یا هو مطلب دا قلوا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو هغه الله تعالی چې هغه باره کې سوال کړی شوی دا به ضمیر غایب شي مرجع ولا هغه الله تعالی برکت خوشي ورته مرجع شي مطلب دا شي هو هغه الله تعالی چې هغه برکت خوشي الله او الله تعالی دی احد یو ذات دی احد او واحد دا یو د ویل کیږي او احد هغه ته وایي چې بالکل څه دویم نه دی دویم هغه سوچ مسغلات دي الله تعالی سره دویم خو دې سوچ غلط دی چې تاسو یې په خو دې شته په خو دې راځي ذات او صفات کې الله تعالی احد او یو دی الله الصمد الله تعالی بنیاز دی الله تعالی مرجو الخلائق دی صمد تقریبا چې یو کم په اسمانګانی صمد شوی یو ټکی صمد یو کم په اسمانګانی دی د ډېر معناګانی کتابونه لیکلي دا غنه یو معنا جوړ کړل د صمد مطلب دی چې خلق هغه ته محتاج او هغه هیڅ ته ضرورت نه دا که جامع معنا ده ټول معناګانو سره جامع معنا ده چې الله تعالی چې محتاج نه ټول مخلوق الله محتاج دی الله الصمد الله تعالی بنیاز دی یعنی څه مطلب الله تعالی چې محتاج دی ټول مخلوق الله محتاج دی بچي ورکول ورا الله تعالی دی چې الله تعالی بچي نه ورکي کله قرآن باندې سړی اشاره کوي خبر او استعمال په نظر په لاره چې الله تعالی نه ورکي بچي نه کی چې الله تعالی ورکي ګوري سپین په بیان کړو دی الله تعالی په څور څو کې څو داس بچو کوي بچو کې انسان الله تعالی ته محتاج دی په مال کې انسان الله تعالی ته محتاج دی یو سړی به هیڅ کوشش او قرارت وي الله ورکو راوړي یو سړی به سره محسنه په کوشش کوي او څه څه به وکړي شي مال کې انسان الله ته محتاج دی په هر شي کې محتاج دی په هر شي کې الله تعالی رسول دی لم یلد الله تعالی څخه دې کوي الله تعالی اولاد نشته زکه چې اولاد دا د هغه چایي چې هغه حاجت مني د الله اولاد ته ضرورت نشته اولاد دې لپاره چې مور او بډاګان چې اولاد دې خدمت کوي الله پورا کوي نه اولاد دې لپاره چې مور او پلار بزرګي کوي الله دې کوي نه الله دې کوي نه اولاد دې لپاره چې اولاد میراث راټي کوي الله تعالی دې میراث په دنیا کې نه پیږي چې هغه الله تعالی پیږي نو د بچی د الله تعالی نشته دی ولم یولد الله تعالی چې پیدا شوی نه مور او پلار الله لپاره نشته ځکه چې مور او پلار الله لپاره ثابت شي د مور او پلار د وجه الله بیا وجه کېږي ځکه مور او پلار ډېر به کار کوي خاصه مور د واسه دا ډېر به کار کوي چې دا راځي دا الله د وجه کېږي او الله تعالی د وجه سره ولم یولد نه الله تعالی چې پیدا شوی دی ولم يكن له او نشد الله تعالی سره کوم برابر احد من څوک هیڅ څوک الله تعالی سره برابر نشته درې قسم شریک دی په دنیا کې یو ته شریکی ادنا وي بل ته متوسط او اعلی آسان ترجمه دا یو وړوکی مرګره دی بل تاسو په سینا کې برابر مرګره دی بل سره اوچت مرګره دی سره نو که سم کاروبار کې شریک دی یو چې کوم کمزور دی بل زور ور دی یا دوی یو شان برابر دي طاقت کې یا یو د درجه بل اوچت راځي دې ته شریکان دي الله تعالی درې قسم شریکان نشته بچي په درجه کې د پلار کمی ځکه چې کم از کم د مور او پلار لوی حق د الله رحمه او حق مور او پلار دی نو الله تعالی شرک د وړو کې شریک نفي وکړه چې وړو کې شریک نشه چې هغه بچي لري او بل په درجه کې اوچت شریک دی استا چې ته وړو کې شریک او اساس مرګ په درجه کې مضبوطي د کاروبار مرګ یا پټي مرګ یا ځمکه یو ځای یا بل څه شریک ستاره په درجه کې اوچت او ته کمزور یې سای وایي سای او دا شری سي مثال نو د پلار درجه اوچت شو را الله تعالی ولم یولد زره چا پیدا شوی چې زماره پر هغه شریک راشي هغه الله وزمانه شته بیا ورته د اخر او د الله سره برابر څوک خدای کې برابرۍ الله وینا ولم یکن له کفوا احد الله برابر شریک سره نشته د دې ذات ته تعالی دا ټول دنیا نه الله تعالی دا دنیا بیا پناشي الله بیا بیا به الله مخلوق بیت آباد کی الله به بیاخی الله من زوال ناراضي دا ته وی ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد
دا سورۃ الفلق مکی سورۃ دې کې 15 آیاتونه دي او یو پکې رکوع ده دا او د روان سورۃ دا تقریبا 11 آیاتونه دي د دې باره کې مختصر چې کوم دا څلور خبرې کوي یو دا چې مخکې سورۃ سره تعارف دی مخکې سورۃ سره تعارف داري چې مخکې سورۃ کې الله تعالی توحید بیان کړ الله یوواله او په دې کې الله تعالی رسالت بیانوي د ایمان درې حصے دي یو د توحید وي یو د رسالت وي یو د قیامت وي اساس مطلب دا دی یو د الله یوواله منلي یو پیغمبرانو سره کتابونو پرشتي په خپل راځي دا منلي او دریم چې کوم د آخرت او قیامت منلي دي ته وي ایمان او عقیده نو په مخکې سورۃ کې د الله یوواله بیان شو او په دې کې پیغمبرانو بیان کیږي دوی عقیده الله تعالی بیانوي دا د سورۃ مخکې سورۃ سره تعلق دی شای نزول څنګه نازل شو داغي ناشنا شای نزول پاکي څو خبره ته ډېر قیمتي راغله خیال کوي نبی عليه الصلاه والسلام مبارک بیمارو شپږ میاشتې یا شپږ نیمه میاشتې یا پنځه نیمه میاشتې یا تقریبا څه کم شپږ میاشتې دا بیمارو دا شپږ میاشتې روان تک مضبوط دی شپږ میاشتې بیمارو بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی عليه الصلاه والسلام مبارک به یو کار وکړ دا کار نه ښه چې باندې کړي او یو کار به نه وکړي دا کار نه کړي دا اودس به وکړ به ته پوښتنه چې ما اودس کړی نه مې کړی تاسو اودس کړی دی ښه دا سي اثر ورته به وشو پیغمبري کې خوراک څه نقصان نه راغلی خو صرف دماغ باندې بوج راغی فکر به وکړي بیا فرمایي بیا عائشه ته او بیا عائشه یا الله تعالی خو ما علاج وکړ څنګه وکړ زه دوما او پیغمبران خوب دا وحی دا حقیقت در عام سره خوب نه وي دوه کسان راغله یو با خوب ته ودرېد او بل سر ته ودرېد د خپل واره د سر ورنه تاسو کما به حاضر رجل دا سره ولې بیمار دی دوه پرشتي الله تعالی راولېږلي یو میکائیل علیه السلام او یو جبرائیل علیه السلام دوه پرشتي د خپل واره د سر ورنه تاسو کما به حاضر رجل دا سره ولې بیمار دی نو سر ورته ویل هاذا مطلوب په دغه باندې جادو او کوډ شوی نبی علیه السلام باندې نو د خپل ورته ویل چا په کوډ کې دي سر ورته ویل چې منافقانو يهودي او منافق مرګري دي چې ځان مسلمان وي خو د منافق او کافر او دا غلون د بيت ابن اعصم د بيت زوی د اعصم هغه په کوډ کې دي دا غلون په پس شي کې کوډ کې دي د خپل ورته پوسوکه نو سر ورته فرمایي في مشت ومشاتة وجوف طلبة ګمنځه او د ګمنځ غاښونه دي او د کجورو چې کوم دی هغه بوره د بور دی چې کوم ته کجوري کېږي هغه بوره دی هغه چې کوم دی نو د کجورو هغه بور دی نو په کوم ځای کې دا تعویض پروت دی په بیر زروان په کوی د زروان کې پروت دی زروان یو کویو پاکو دا تعویض پروت دی بالعلاج سره مسافر پرشتو فرمای علاج دې په اعوذ بالله من طرفه او اعوذ بالله من الناس ایور سایتونه علاج دې نبی رسول الله خو عائشه فرمایي او بیا عائشه رضی الله عنها او الله تعالی ما علاج وکړ علي رضی الله تعالی عنہ اسامه رضی الله تعالی عنہ دې کسان زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ وروته بلار شي او یو کویه تاسو دراشي بیر زبان ته ورکیږي هغه ته ورکو شي پای په یخ کې بغاټه پرته غټ لاندې به تعویض کوي او تعویض براوړي دې چې کله لاړ دوی ته وکړه علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي کأن لونه لون الحناء وې دې تعویض دوه خطرناک وو چې دې وګړو دومره اثر کړی وو چې د وګړو د رنگ د نفرز رنگ یې ورکړل او ځړې شوی دی وګړو دومره اثر دې وګړو باندې کړ انسان باندې کوم اثر جادو حق دې دا نقصان کوي وې موږ تعویض راوېست او راغلو نبی عليه الصلاه والسلام را نبی عليه السلام فرمایي دا یو آیات وایي او یو یو رسول دې تعویض کې درې وي خو نه پکې ورکړي او څنګه ورڅ ډېر شي ورکړي یو آیات ته واه او یو وګړه به کولا وره یو رسول دې دا یو رسول آیاتونه دي چې کله یو رسول آیاتونه پوره شو یو رسول دې کولا شو نبی عليه السلام فرمایي وې صحابه دا وجود مې نشي آزاد شه لکه په بیاستو او زلزلو چاسو کړلې او एकदम راپلیږ دا وجود چې کنه آزاد شو وجود برابر شو هغه اثر ته د طرفه دا دوه صورتونه الله تعالی دغه ظالمانو کافرانو دا کوړو د جادو جواب راځي بیا به دې دریم نمبر خبره دا چې دې ترجمه مونږ کوو ترجمه څنګه ترجمه کې دا ټول اشاره الله تعالی په خلکو کړې دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع الله تعالی په باندې الله تعالی چې موږ مهربان دي عام مهربان خاص مهربان دي قل وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اعوذ پناه غواړم برب الفلق په رب سبا باندې څرنګه چې شپه تېره شي او سبا راشي د شپې چې کوم دي زناګانې خلک کوي د شپې غلاګانې خلک کوي خلک د شپې یو بل نقصانونه کوي څوک ډاکې کوي څوک چې کوم دي ماران او د پرمانان د شپې راوځي نقصان حساب ته رسوي چې کله سحر شي هغه بلاګانې ختمې شي رڼا راشي خوشحالي راشي څرنګه چې خوشحالي الله تعالی راولي ورځ راولي دقه رنګې تر وکړې نبي علیه الصلاة والسلام د هغه جادو او د هغه منترونه چې کافرانو مطابق کړی وو قل ووایه نبي علیه السلام اعوذ پناه غواړم برب الفلق په رب سبا باندې یا په رب د هغه ذات باندې چې هغه ځمکه وچلي او بوټي ته راخېږي ګوره تاسو به لیدلي بعضې کمر کې الله تعالی بوټی کړی داسې ذات دی الله تعالی ګنبده څومره کلکه او وچه ده دا به ځمکه کناره کې دی الله تعالی بوټی راوکړي فالق الاصباح وفالق النواه سبا هم الله راولي دا کلک چې کوم دی ګنبدې الله تعالی چې یو ډېر بوټی راوباسي الله داسې ذات دی برب الفلق په رب سبا باندې پناه سمه ده پناه دریو خبرونه ده من شر ما خلق د شر د هغه مخلوق نه چې الله تعالی پیدا کړي دي ووایه نبی علیه الصلاة والسلام د مخلوق د شر نه پناه غواړم چې کوم شري مخلوق الله تعالی پیدا کړی دی ماران لړمانان ظالمان کافر او شیطان او نفس او څومره ټول پکې راځي درې جامع آیات دی خو یو څوک ډېر خطرناک دي هغه بیا ذکر کوي ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر او پناه غواړم د شر د شپې نه ومن شر غاسق د شر د شپې نه اذا وقب چې کله تیاره باندې راخوره شي کله چې د شپې تیاره راخوره شي د شر نه پناه وغواړه دا ډېر خطرناک ټیم دی راکټه څخه دا خلک باندې کوي بم خلک دا خلک کوي دا شان چې کوم دی نو زنا هم خلک دا ټیم کې ځي غلا هم خلک دا ټیم کې ځي ډاکه هم خلک دا ټیم کې کوي هر قسمه نقصان ماران او لړمانان دا په دغه وخت کې راوځي زیاته لیوان هم دا شان چې کوم دی دا د خپلو ځګونه راوځي دا ډېر خطرناک ټیم دی چې کله شپه راخوره شي د دې وجه د الله تعالی پیغمبر فرمایي چې کله شپه شي ماښام شي کورونه بند کړئ ځکه ماشومان به ویلېږي ماښام چې شي دا شیطانانو دا راځي وي کورونو ته ماشومان یېروي اوس ورته وویل چې دا شیطانان خو بره ناکوځې بیا شي دا بعضې خلک پسې عقلي خبرې خوښي نو بر نه الله تعالی رحمت نازلېږي بر نه شیطان نشي د شیطان په دروازه راننوځي ځکه الله تعالی پیغمبر فرمایي چې ماښام شي دروازې بندې کړئ او چې کله ماښام شي لوښي پټ کړي په لوښي کې بیماریانې لګي دا علاج بیماریان په لوښي کې لګي لوښي پټ کړي روټۍ یا خوراکونه څه پټ کړي لوښي دا یا مسکور کړي او یا یې پټ کړي ومن شر غاسق د شر د شپې نه اذا وقب چې کله تیاره باندې راپوره شي ومن شر النفاثات د شر د هغه زنانو نه چې هغې پوکي کوونکي دي په العقدې په ګوډرتاب کې هغه زنانه د نبي بن عاصم لوڼو ته سحر جادو کړی و د هغې نه الله تعالی پناه وکړه چې الله دې سره پناه وغواړه ومن شر النفاثات في العقد د شر د هغې زنانو نه چې هغې پوکي کوونکي دي په ګوډرتاب جادو کوونکي اوس سوال دا چې دا جادو کې بعضې ښځې نه کوي دا خو سړي کوي الله تعالی ښځې ولې یادې کړي الله تعالی ښځې یادې کړي چې ښځو د جادو نه پناه وغواړه چې کوم پوکي کوي په ګوډرتاب دا خو سړي کوي سړي الله ولې یاد نه کړه د دې درې جوابونه دي د دې سوال یو جواب یې دا دی چې دا النفاسات صفت دی موصوف محذوف دی ومن شر النفوس النفاسات دی د شر د هغه انسانانو نه چې هغې پوکي کوونکي دي په ګوډرتاب کې بیا چې کوم په دې کې سړی راځي او ښځه پکې راځي دواړه پکې راځي نو سوال جواب وشو دویم جواب د سوال دا دی چې کله یو سړی یو زیات یو کار کوي نو هغه کار ته نسبت کېږي زیات جادو را زنانه کوي سړی نه کوي سړی چا څه مثلا راشي جرګه کوي او یا داس کوي او یا څه کار بیا چې مقدمه څه کوي خو داسې نقصان هغه سړی کوي چې ډېر بېغار دی پټ نقصان کوي ښکاره نقصان کوي او زنانه چې بل وسې کېږي دا خاوند تاوانې کوي یا کور تاوانې کوي یا ماهي جادو کوي بس اوس نه کېږي ځکه چې خبره کوي خلک یې وایي غالب وکړه یا یې تاوانې کوي پیسې نه خرابوي یا بل څه نقصان پیسې باندې جادو کوي نو ځکه الله تعالی زنانه یادې کړي او دریم جواب دی دا ډېر ناشنا جواب دی دا دریم جواب د سوال دا دی چې دا جادو سړی کوي او زنانه هم کوي خو الله تعالی زنانه یادې کړي وجه دا چې کوم سړی جادو کوي دا زنانه هم بېکاره دی د ښځو کار دی دا جادو کول که ښه کار نه دی خو بیا هم کوي ښځې نو هغه سړي الله په ښځو کې حساب کړو چې کوم جادو خلکو باندې کوي هغه د ښځو کې حساب کړو دا دا ښځې ښځو په خپل ځای باندې عزت په خپل ځای دی چې کوم جادو کوي نو هغه سړي چې کوم جادو کوي کوم بې علمه ملان او یا خلک چې هغه دا کیسې کوي دا الله تعالی د ښځو حساب کړو دا ښځې دي چې څوک چا ورکړي او بس خلک ورکړي الله دا مطلب ومن شر النفاثات في العقد د شر د هغې زنانو نه چې هغې یا د شر د هغه انسانانو نه چې هغې پوکي کوي په ګوډرتاب کې
ومن شر حاسد اذا حسد د شر د کیناګر نه چې کله کینه وکړي کیناګر چې کله کینه وکړي دا ډېر خطرناک دی کینه ډېر خطرناک ده ای به بیان ویل شوی دی ادم علیه السلام شیطان کینه وکړه تباه شو ادم ځانو یو بل سره قابل کینه وکړه تباه شو او ټولې پتنې د کینو نه کېږي او حسدونه او دا تر ټولو او دا دشمن دی لکه عام مسلمان ورور دی سره چې کینه حرام ده بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس د دې سورۃ باندې تقریبا یو معنا د نبوت شامل جواب نشه قل وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ برب الناس رب الانسان باندې ملک الناس بشار انسان باندې الہ الناس محبوب انسان باندې بنا غواړم من شر الوسواس الخناس شر د هغه شیطان نه چې وسوسې ورځي ګناه خبرې ورځي فزون د انسانانو کې الخناس رستقی په وخت ذکر کې دا شیطان بنا غواړم پر د انسانانو باندې په مخکینه صورت کې د الله تعالی یو صفت بیان شو رب الفلق رب د سبا او بنا د دریو خبرو کړه شو بشر ما خبر او بشر غاسب اذا وقب بشر غاسب او وقب د څلور خبرو کړه کړه شو دلته الله تعالی درې صفاتونو ذکر کیږي او بنا دوه خبرو کړه کیږي چې یو شیطان هغه شر دی بل انسانانو شر دی او موږ چې دا دوه شر ډېر خطرناک دي چې یو انساني شیطان دی او بل جنی او پیری شیطان دی ډېر خطرناک دی نو دا الله تعالی درې صفاتونو بیان کړو بنا دوه خبرو کړه او مخکې دوه خطرناک نه وو د رب یو صفت بیان شو بنا څلور خبرو کړه دا ولې ترجمه کو بیا په خبره تاسو خبرو شي قل وای ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ برب الناس رب الانسان باندې ملک الناس بشار انسان باندې الہ الناس معبود انسان باندې بنا سره من شر الوسواس د شر شیطان نه چې وسوسه ورځي د ګناه خبرې ورځي زموږ خلکو کې الخناس هغه شیطان چې هغه خناس دی خناس شیطان مستقیمون کې شیطان خناس څه مطلب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د انسان د سره شیطان منګولې لګول دي خلطم ستنې د انسان زړه رسولي دا هغه شیطان دی خناس خناس دی هغه شیطان دا پړه کې ګناه خبرې ورځي ماسه پاسې کې څنګه راټیب دی مستراو انسان انسان خسر مجلس بناسي تاسو نو څه کړو ورو نه خبره تاګي تاسو بس کار وروړو دا نه تاګي بل ګناه دې ته ویل کېږي خناس شیطان دا سره دشمن دی الله پناه دې وړه ګناه ما ته اخته دې پړه کې د الله تعالی شکر ورځي نبی اسلام تعالی شکر کفار شکر کوي الله دې پناه وړه بیا نبی رسول فرمایي چې کله انسان ذکر شروع کوي الله یاد کلمت وي بوي تلاوت کې د شیطان رسته شي چې کله انسان کافر شي بیا وسوسه کوي ما ته کافر یو نه ما ته کوم ذکر کوي قرآن راکو تسبیحانو کلمانو ورسته نه زموږ چې کوم د شیطان اړې دی او شیطان د کېدو وسیله دی الله فرمایي الخناس چې کله انسان ذکر کوي شیطان مستقیمي چې کله کافر کېږي بیا وسوسه کوي او کوم بل فرشتہ الله تعالی کې نو د سر باندې هغه ملهم فرشتہ وي ملهم هغه نیک خبر انسان زته ورځي تاسو په کار کې یو سړی یو دا یو څه نور د کار وکړو او په څه نور د کار وکړو زړه یو دی زړه د قرآن دا نو چې زړه یو دی زړه یو دی زړه د دی دا یو شیطان خبره او بل د فرشتي خبره فرشتہ به منځره لا چې دا شیطان په مزه وسله وکړي دا ډېر فرشتہ وایي لکه په سیسه سره حج او عمره نه راشه شیطان له مزه وسله پښې بیا به واش دی پرانه کار به څه به باندې دا دوه مقابله ده نیکان خلق باندې فرشتہ زوره ورکیږي غلط خلق باندې شیطان زوره فرشتہ کمزوري کیږي الذي اغه شیطان یوسوس وسوسه ورځي په صدور الناس خلق بزرګ کې جنته یو شیطان ته پیریان نه دی او ناس ته په انسانانو دی په قسم شیطان یو پیریان نه دی په انسانانو دی پیریان چې شیطان د هر انسان سره شیطان دی صرف یو شیطان د هر انسان سره دی او دا څه په چې ناس د شیطان دی بیا څه فرمایي دا په ډول کې چلیږي دا سوري ګناه کې شیطان کې چلیږي سره ولې ګناه کې شیطان کې چلیږي او انساني هغه شیطان دی هغه کافر او ظالم او منافق چې تا د څه وخت ورسې چې تا وکړ نو کله تا ته برباد دي دغه هغه واړو د څنګه الله تعالی د خبر نشي کې څه څه بچي دي دې کې هغه غلط سره راځي تا غلط مشوره درکړي تا چې کوم ډول کافر او برباد دي هغه دې کې چې الله دې ټول مسلمان بچي دا دې آیاتو مبارکو ترجمه شوه ځینې علما وایي چې دلته پنځه ناس راغلي رب الناس ملك الناس اله الناس او من الجنه صدور الناس من الجنه والناس الناس انسان راغلي تفسیر مزاری کې وایي ولته معنا به دا اول ناس مراد معصومان دي چې الله تعالی رب معصومان دي او دلالت کې لفظ د رب ځکه چې تربیت معصومان کې رب تربیت کوي معصومان
په دویم ځای کې د ناس ملیکین ناس مراد ځوانان دي چې هغه د ځوانانو مالک دی او بادشاه دی ځکه بادشاهي په فوجیانو په پولیسو ځوانان باندې کېږي هغې الله تعالی دی دریم ځای کې الهي الناس معبود د انسانانو دلته د انسان مراد بوډاګان دي بوډاتوب کې کم از کم عبادت ته پکار دی هغه سوچونه دې ټول کمزوري دي بدن دې کمزوری دی هغه څه مزدوري نشي کولی بیا خو کم از کم جومات کې کښېنه عبادت کوه چې بس کېږي ته کار نه کوه نو الله وایي بوډاګانو سره بې معافي بوډا مور او پلار یې پرېږدي بچي یې پرېږدي هر څوک یې پرېږدي الله وایي زه نه زما دربار ته بوډا وایي راځه توبه وباسه چې هغه ته لپاره ووځو زما بندګي الله وایي کوه زه بوډاګان الله وایي رټئ په درېیم ځای کې څلورم ځای کې د صدوري ناس په څلورو انسانانو کې د دې ناس نه مراد نیکان دي چې شیطان د نیکانو خلقو سره وسوسه ورځي ځکه چې کافر هسې ملګری هغه وسوسه ټول الله تعالی ته ملګری دی یا غټ ګناهګار یې هسې شیطان ملګری دی وسوسه چې ورځي نیکان خلک په دې باندې کوشش کوي چې هغه دشمن انسان ته راکړي او پنځم ځای کې والناس د دې نه مراد ناکار انسانان ناکار انسان په معنا په الله تعالی سره راځي دا د سورۃ الکهف شو اوس یې څوک په سلام دې په دې ډېر شارټ او اوس په خدمت کې دی د څلور خبرې مختصره د سورۃ الکهف تاسو ته یو فضیلت بیان نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کله تاسو باندې سخت راشي نو د دوه سورتونو بهترین علاج سره نشته دا سورتونه وایي الله تعالی ته راځي او نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي وي پناه اخیستونکي د دوه سورتونو علاوه د سورت حدیث پناه نه موندل دي کې کومه پناه ده دې کې د خپل پناه الله تعالی راځي او نبی علیه الصلاه والسلام چې مسلمان ورچی تاسو ورته وایي الله تعالی به تاسو حفاظت کوي او زما په دومره یقین دی دا سورتونه تاویلي او څوک باندې ډز کوي هغه ملګری ورته باندې لګېږي ټوپک په تاته باندې دومره قسم یقین دی او داسې واقعات په خپل ډېر خلکو راغلي دي خپل راغلي دي خدای راپور داسې کوم دی خواته مخه هم زه ولاړو دا شانته یو کس بل باندې داسې په سره ورشي زما خواته چې کوم څنګه سړی ورته الله تعالی بشو دا د الله تعالی رحم او وجه باندې دا شنو الله تعالی چې کوم مستای حفاظت کوي دوی خبردار جادو مطابق چې دم د هر چا باندې کوي دم هغه چا باندې کوي چې هغه عادي ترسه یا سو اجازه صحیح او صحیح د شریعت نه خبري منتل او غاډي وړي نه وي غاډي وړي راځي په شرک کې او دا د ګناه کې راځي او پاک کې الله تعالی پر او چې دا د دې په نام وره دریم نمبر دا جادو کو دا حرام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک جادوګر ورغه او ته پوسې ته وکړه په دې ته پوس باندې دا سړی کافر شه او دا چا جادوګر چې جواب وکړه دا کافر شه سبب پر ځای در ایمان ناراضي او سبب پر ځای موز نه کیږي او چې ایمان چا دا چې پس مسلمان کله طلاق شو دې ته ایمان راوړي او دې ته کافر دا هغه حالت نه جادو کول منتری کول ځان ورته پکار دي چې هغه دا شی نه کوي چې هغه ګناه ده او سره ورته پکار دي چې دا تعویذونه او داسې کافر ولا حرام دي څلورمه خبره ده چې نبی رسول کله دنیا نه تلو چې عائشہ فرمایي ما ته د سورتونو په ما باندې وایي ما ورته د نبی سم داس کول او الله په امر باندې راځل هر مشرک دا سورت ته دا مشکل الله تعالی ته مثالي اول کتابونه لیکل چې شاید سم بیمار زندګانی یا مثال سخت بیماری دا تلاوت شروع کا تلاوت مع الله تعالی باندې اساني راولي او زه ته دا خبره خوشاله کوم ورونو د دې سورتونو کې کتاب موږ دا په کار کې نبی سم فرمایي ټول د دې وجه دا هر کله اسانه ورونو کې دا ورونو کوي ورونو دا سورتونه شامل وي دا شامل قرآن کې اسانه دا تاسو قرآن کې ایمان ورته کم کو تلاوت کې پاجا دا بچي سوا کوي مار کې دیږي برکتونه پکې راځي کم کو تلاوت کې هغه خدامونه به باقي نه سمونه حسابونه راځي ورونو ځوان خاص کر دا خاص ځوانان د موبایل لکټن د موبایل کټ کې شبنه کټن تقریبا کټ کې چې کې قرآن ورته ان شاء الله ورته ګوره سمجه الله کې سکه اخرت باندې راځي سکه واخر الحمد لله